سورة زمر آیت نمبر 42 دویم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم سورة زمر آیت نمبر 42 دویم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 5 پدی آیت کے اللہ رب العزت یو قدرت بیانیږي هغه دا دی چې د بندن روح الله رب العزت قبض کوي دا د الله په حکم سره کیږي انسان باندې چې کوم دی دا چې کله ودشي نو دا ود کېدل هم یو مرګ دی سړی چې ودوي د ځان نه خبر د خپل د ځان نه خبر نو چې کله سبا شي نو الله رب العزت چې کوم دی اده کې دوباره هر سراوا چې دی را پاسي او دا د الله تعالی په قدرت سره کیږي او کله ناکله دا چې چل وشي یو بنده ودشي او هغه ود کېدل کې د هغه نه چې کوم دی الله پاک روح قبض کړی وي هغه ته مرګ راشي نو دا دوباره را ژوند کېدل د سنه پس د خوب نه پس دا هم الله رب العزت کوي او دا سبا انسان باندې حقيقي مرګ به هم براشي انسان به مړ شي او بیا د قبر نه پس دوباره را ژوند کېدل دا به هم الله رب العزت کوي نو په دې آیت کې د الله تعالی د قدرت پکې ذکر دی الله يتوفى الانفس الله قبض کوي روحنا حين موتها په وخت د مرګ دغه والتي اهغر لم تمت في منامها تنمر بخوب دهغي کی فيمسك التي نمنك بهغتي قضى عليها فيصله وکړه پاغي باندې الموت دمر ويرسل الاخرى اوليها غبل الى اجل مسمى تر وقت مقرر پوری ان في ذلك لآيات بشک پدې کې نخدي لقوم دهغه قوم د پاره يتفکرون چې فکر کوي ام اتخذوا من دون الله شفعاء د مکی مکرمی چې کم کافرانو نو دی بد الله سره چې کم دي شریک جوړولو او دا شریکان په دوه قسمه باندې یو دا چې عیسی علیه السلام شولو عزیر علیہ السلام شو دی ودا خبره کوله چې دا د الله تعالی بچی دي زامن دي نعوذ بالله من ذلک او دا د الله سره شرک دی او دوی مدیدا خبره کوله چې دا زمونږ کم بوتان دي دا مونږ چې جوړ کړی دي نو ودا ډیر قیمتي خلق دي وی مونږ د الله تعالی سره برای راس خبرې نشو کوله الله باندې برای راس خپل دعاګانو نشي قبولولې دی دا مونږ خپل خبرې دی بوتانو ته وکړو او دا بوتان چې کوم دی دا خبره بیا چاته وړي الله ته دی الله ته چې کوم دی زمونږ سفارش هم کوي زمونږ شفاعت هم کوي نو الله رب العزت په دې باندې رد وکړو چې ګوره دا یاد اوساته ټول پټول سفارشونه دا به کوم دی اورز د قیامت دا د اختیار ود الله سری الله به کوم دی پیغمبر ته هم د سفارش اختیار بنور کوي چې الله اوغواړي نبی له صلوات و سلام د اخره کې اجازت ورکي نبی له صلوات و سلام فرمایي ودا ټول خلق به کوم دی په ټول انبیای کرامو باندې وګرځي چې الله د کوم دی درخواست وکا چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي وی هر یو پیغمبر به انکار وکړي وی الله ته وسوک مخامخ کیدی نشي وی اخره کې به دا ټول خلق چې کوم دی ما تبارای شي نو مقام محمود دا یو زید دا عرش سره نږدې نبی له صلوات و سلام او فرمایلی په دې باندې چې کوم دی الله تعالی یو جنډه هم ودرولې ده د حمد جنډه
وی هغه جنډې سره به چې کوم دی زه په سجده باندې الله ته چې کوم دی پروزما. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی الله پاک به مال داسې خسته الفاظ په سینه کې واچي چې هغه لا اوسه پورې ماته یاد نه دي. هغه ټیم کې وی الله مال په زړه کې په سینه کې به واچي. او ودا سجده به چې کوم دی د دنیا د یو هفته د مقدار عمر ویا. وی الله رب العزت بیا چې کوم دی په خپل आवाज وکي چې سر اوچت کا او د چا سفارش کول غواړي ته چې کوم دی مونتوایا. نو سفارش چې کوم دی د دې ټول اختیارات د چا سری دی د الله تعالی سره. نو په دې کې الله تعالی رد وکړو چې کم بوتان دي او دا کم مخلوقات دي شریکان جوړ کړی دي دا هیڅ سم د الله تعالی د اجازت نه بغیر نشي کوله. ام اتخذوا یعنی ولید دوی من دون الله د الله نه ما سوا شفاء سفارشیان. قلت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولو كانوا آیا دوی لا یملکون مالکان نبی شیئا دسشیز ولا یاقلون او نا عقل لري. قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لله الشفاعت دا الله په اختیار کې دي سفارش جميعا ټول بټول له د الله د پاره دي ملک السماوات د اسمانونو بچای والارض او د زمکه بچای ثم الیه بیا الله طرف تبا ترجعون تاسو به واپس ګرځول شي. واخر الدعوانا الحمدلله.